د کومو ځوانانو چې عمر د 22-23 کالو نه سیوا شوی دی او هغوی په پاکستان کې خپل تعلیم پوره کړی دی او اوس هم په کور کې ناست دي او لکه د لپنګانو غوندې په چکرو باندې په یوه په بله ګرځي او د پلار او د ورور د لاس ګټې ته ناست دي او پردي جیب ته محتاجه دي. نو زما یې څومره خیال دی دغه ځوانانو له په خپل غیرت او په خپله ځوانۍ باندې سوال اوچتول پکار دي، ځکه چې په زندګۍ کې د 20 نه واله تر د 13 کاله پورې یا د 20 نه واله د 15 کاله پورې دا 15 یا دا 10 کاله چې دي دا ډیر زیات قیمتي دي او په ژوند کې د ټولو نه اهمترین کم کلونه چې دي چې هغه به ستا مستقبل ډیسایډ کوي چې یاره ته په مستقبل کې یو ښکلی ژوند تیری او که نه یو خراب ژوند به تیری. هغه دا د 20 نه تر 13 کاله پورې ترمنځ چې دا یو 10 کاله یا 15 کاله دي دا به ډیسایډ کوي. نو دا خو د پیسې د ګټلو او د مخ په وړاندې راتلو وخت دی. که چېرې په دې قیمتي وخت کې تاسو په کور کې پردي لاس ته ناست یئ او پردۍ ګټې ته ناست یئ، نو تاسو به زموږ په معاشره کې کتلي چې د وخت سره سره چې کله د دې ځوانانو ودونه وشي او بیا کور ته نوې ښځې راشي، نو بېروزګاره سړی چې دی دا په خلکو باندې بد لګي او دا په کار هم داسې ده، دا حق هم دی چې کوم سړی مزدوري کوي دا هغه حق دی چې په هغه باندې بېروزګاره سړی بد ولګي. ولې چې د مشرانو متل دی وایي په کور کې نیستي چې ده چې کله په کور کې نیستي راشي نو د دې مطلب دا دی چې په دا کور کې ځوان نشتی، او چې کله په یو کور کې ځواني نو په دا کور کې به نیستي نه وي. د ځوانو او د نیستۍ د دواړو په آپس کې د یو بل سره اختلاف دی، دوی د یو بل سره نه لګي. نو دغه وجه ده چې په یو کور کې ځوان وي او په کور کې نیستي وي. زما په خیال دغه ځوان چې دی بیا په ګولۍ باندې د ویشتو دی، ولې چې نن سبا په دنیا کې ډیر زیات مقابله ده، نن سبا په دنیا کې ډیر غټ ریس دی. نو چې کوم ځوانان په پاکستان کې بېروزګاره دي او په چکرو باندې ګرځي، نو زما هغه ته دا مشوره ده چې یاره ځان چې در بار ملک کوشش وکړئ، ځان بار ته وباسئ. دلته یورپ ته راشئ، په یورپ کې ډېر ښکلی لایف دی، دلته به د ژوند په خوند باندې پوه شئ، دلته به پیسې هم ښکلې وګټئ او د ځان نه به څه جوړ کړئ او مستقبل چې دی هغه بوډاوالی چې دی هغه ځواني چې ده هغه به ډېر زیات په خوندوره تېره شي. زما یې څومره خیال دی چې ژوند چې دی په نننۍ زمانه کې پخوا به د خلکو 400 کاله ژوند و، نو که هغو به د 13 او د 15 یا 50 کاله پورې به ودو، نو هغو د کېدای شو ولې چې شاته د 300 کاله چې و هغه ژوند و. نو زمونږ خو په نننۍ زمانه کې د انسان زیات نه زیات ژوند یا 80 کاله یا 70 کاله او چې ځواني چې ده هغه هم تقریبا د 40-45 کاله پورې سړی ته ځان لږ ځوان ښکاري، په هغه خو بیا بوډاتوب دی. نو تاسو به مزدوري به کله کوئ؟ مستقبل به ځان له کله جوړوئ چې تقریبا یو ځوان دی د 15 کالو دی یا د 30 کالو دی، هغه اوس هم ودی یا ټول ورځ د غرمې پورې او یا په چکرو باندې ګرځي، د پردي لاس ګټې ته ناست وي. نو د دې ځوان مستقبل چې دی هغه سبا بیا ډېر زیات خطرناک دی، په خلکو باندې بوجي، دلته بیا ډپریشن وي، دی بیا سایکالوجیکلی دی بیا دغه سایکوي منټلی ډېر زیات ډسټرب وي په معاشره کې، په ده پورې بیا خلک ملنډ هم کوي، د ده سره بیا مشوره هم څوک نه کوي، دی بیا د کور په مشورولۍ کې حصه هم نشي اخیستی او دې سړي له بیا خلک خور لور هم په اسانه نه ورکوي او دی په خپل زندګۍ په فیصلو باندې چې دی ډېر زیات کړېږي. نو ګورئ ځوانانو، زما د دا مشوره ده چې که په تاسو کې خپل موټیویشن وي او خپله جذبه در په کېږي نه، نو خلک د غرونو سره هم ټکراو شي او په سمندرو سره هم ټکراو شي او څه ونه کړي. او که چېرې خپله جذبه په چا کې نه وي که نه، نو هغه بیا دا بانې کوي یاره پیسې نشتې، یاره دا چل دی. نو کوم هلکان چې وختي طور د خلکو ګزاره ښه کېږي نو ځان یورپ ته راوباسئ، او که چېرې بیا هم دومره پیسې یو سړی نه لري نو خلک قرضدار هم کوي. مړه ما تاسو ته وړومبی ووایي چې یاره په سړي کې خپله جذبه وي که نه، هغه بیا هر څه کوي. نو دا ملیشیا دوبۍ چې ده یا ملیشیا دوبۍ په ګولۍ والا ځان چې د هانګ کانګ ته وباسئ، دنیا داسې ملکونه دي، کوریا ده، او دا ټرینډ یو هس بدل کړی د دې ملیشیا د دوبۍ نه هلته
والله علم نن سبا به مزدوري اشانی یا بنیا هو تاسو ته پته خیر زه هنم تلې بخپله او د خبرې لنډ مطلب مې دا دی چې ځان د ملک نه چېرته روک کړئ هر طرف ته چې ځئ خو ځان کامیاب کړئ ځان له مزدوري وکړئ ځان له مستقبل جوړ کړئ پاکستان کې فضول خپل ټایم چې دی دا مزه یې کوئ